عرض موکړلو څه تقوی الهی نتیجې کې چې کوم شای متملويږي هغه خوف الهی دی. هغه داسې انسان زړه کې د پروردگار متعال د خداوند عالم خوف وي، ډور وي. خدایا مو عرض وکړلو چې دغه خوف هغه خوف نه دی چې موت او کوم قسم زندگی کی موتا پیش کی گی مثلا اڑو کے بشای دے تیاری نے ڈراؤں یو زن وقتی سا جڑو نے کر رہی سی یا بلو دے اور شے دے داغ طریقی سر داغ خوف نہ دے داغ خوف سے خدای نہ کہ اوچی بنیاد بندی دے محبات بنیاد بندی لواج دے دا سے خدای سے ممین زیاد دے پروردگار سر محبات زیاد دے آغ محبات وجہ نہ خوف رسی لکه زه اوس پلار نه ډارېږم نو ظالم نه دی، مهربان پلار دی، مینهناک دی. هغه به مخکې زه ډار نه خپې نه وغدم، دا ډار نه خپې یعنې مینې واچینه، احترام واچینه، مشرتوب واچینه. نو دغه خوف خدای مو نه غواړي چې که تاسې مو نه ډارېږئ دې وجې نه ما ډارېږو چې مو سره جهنم دی. ځکه امیر المؤمنین نه روایت دی چې تاسې رب نه ما ډارېږئ ای رب مقابلې کې خپلو ګناهانو نه وډار شو. دا ډېره مهمه نکته ده. رب نه ولې ډارېږئ؟ هغه مهربان دی، هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه کریم دی، هغه رؤوف دی. که ډارېږئ هغو ګناهانو نه وډار شه چې هغه ګناهان خدای غضب کې راولي. چونکې خدای عادل دی، اب عادل کوي. یو سړی پرهیزګار دنیا نه لوړلو عادل بنیاد باندې خدای نه واجب دی څنګه ته جنت ورکړي. عادل بنیاد باندې خدای نه واجب دی چې هغه قبر شپه آسانه وي، رڼا وي. اما یو کس دغه ځینه ګناهانو سره لوړلو، ظلم سره لوړلو، خیانت سره لوړلو، نو معلومه خبره ده خدای به دې عدالت کوي. چې کله عدالت کوي لذا دغه ځکه چې امام یې چې خدای نه ما ډارېږئ عادل نه وډار شو یعنې خپلې ګناه نه وډار شو. څه ګناه بنیاد باندې به خدای بیا څه عدل کوي. او داسې کلاس کې یو شاګرد استاد نه ډارېږي چې هغه پرچې کې نمبر ورکوي. نو معلومه خبره ده دغه استاد چې پرچې کې نمبر ورکوي دوه قسمت دی. یو دې ساره سبق ویلی نه دی، یو یې صحیح سبق ویلی دی. اوس کوم صحیح سبق ویلی دی خواخواري کړې دی نو هغه امیدوار دی. هغه دغه امید کې دی چې استاد به ما سره څه کوي، لطف کوي، کرم به کوي، ما ته به نمبر کوي. اما د بل نه آلریډي ډار ناست دی، آلریډي خوف ورباندې ناست دی. د استاد نه ډارېږي، خپل کردار نه ډارېږي چې یو کال یې ضایع کړی دی، یو کال یې عیاشي وکړله چې یې نه وویله. نو معلومه خبره ده استاد نه مسله نشته، مسله دینه ده. اندیشان سره ما و تاسې هم پروردگار نه ډار څه چوره قرآن یې راغلی دي. قطعا مراد نه دی چې خدای نعوذ بالله ظالم دی، سختابه د الفاظ مسد سیستم هغه پرېږده خدای ملایکې څه دی مهرباني دي. د اسرائیل علیه السلام مسلو نه ډارېږو. زه ډېرو ځای کې یم جبرائیل سه مینه کوو، اسرائیل سه نه کوو. دا یک یو شی دی د ملایکې، دې منځ کې هېڅ فرق نشته، صرف ډیوټۍ فرق کوي، مأموریات فرق کوي. اسرافیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام دا ټولې د خدای ملایکې دي. دغه اسرائیل نه یایي چې پرهیزګارو دپاره څه کله دوره سي روح قبض کولې دپاره دوره دغه دپاره مور مهربانه ده لکه سور حضرت اسرائیلو ته مهربان دی. و دوره مینه یې دی دوره حسین چهرې کې ورته رسي چې یو ورې هغه حسینه چهره زندګۍ کې ابراهیم علیه السلام ته اسرائیل جان خیال و هغه حسینی چهره وجه نه بهوش شول، بهوش شول. دوره عجیبه چهره و مینهناکه چهره و. اوس وخت دغه ځکه ډار معنا نه لري. ډار هغه سړي دپاره معنا لري چې هغه کله اسرائیل علیه السلام سره مخامخ کي او ټوله وجود یې ګناهانو سره دی، خیانت سره دی، ظلم سره دی، قتل سره دی، ګناهانو سره دی، جرایمو سره دی. لذا هغه ملایکې نه ډار نه دی پکار، قبر نه ډار نه دی پکار، صرف او صرف ډار خپلو ګناهانو نه دی. دا مشکل ټوله هم نه دی.
دست جانا کسان دریگی و موت و سباد خوف نسته حقا لرو فشار قبر را موڑی روزه کی ویلی آدی آغا پروردگار آغا خالق چاغا آنم میاشتی مور شکم کی مستی امام نه روایت ده تو تا جان پاتا نشتا چه خدا آنم میاشتی چه چنگی وسطل متوسکی تا پاتا نشتا چه خیل ده وسطل و چورا درو پردو ننه وسطل و نن انگریزان آغا ده جدید سائنس را نن کم کاشف کڑے دے چه کم تربیات پروردگار کئی او چه بہترین طریقے سے تصویر جڑائی ننا دیر ملحدین و خدای نمانلو دیو جناب مسلمان شو تا چوک دے چه دورا بہترین طریقے سے دی تربیات کئی نسوش که ہوئی چه آغا خدای آنم یاشتی ززونا خبارانا ایمو بہترین تربیات کئی وانو میاشت دباد چه کلا مور غیگی تا مرولی امور موتا دس تسلیم کردی دے چا سڑ زون خلیب بچی تے نہ پرگتی گھر میں خلی زون دے بچی تے نہ پرگتی الوگا تے رہی خو بچی دے پارا سخترین مراحل زونی تے رہی دائی مور طرف نہ دے دا مینا خودے کی چونی دے نو چا آغا خدای مور غیگی کی یا انمی اشتی مور شکب کی دورا مہربان دے او یا کابر کی اگا مہربان نہ دے بیدا کابر کی وحشات ویلی دے دا فشور ویلی دے دو خدای طرف نہ دو ایمو طرف نہ دے ایسا کہ اسی باز جاڑا دا وکڑالا مخیچا نہ گرنو بازاروں کی خونوں کی محلوں کی کلوں کی جاڑا دا ایواز جاڑا دا خلینا سوا دا ایسانا تو دا ایسانا بریخی دینا یو لڑام چھوڑی کی یو لڑکی چھوڑی کی یو خطرناک مخلوق دوران خدای چھوڑی کی چاگا کابر کی اتا ازار میر گئی دا سے ایسی زنا نورانی شہری برسی اہل بیتو نہ ہٹ کر خودی آغا انسان کردار ہوئی مثلا تو ایوخا خبر آکلالا لیاری نا دازغای لاری کلالو چوتا دا بینالو که خبر آکا دو مانس که دا اصلاح خبر آکا دا تو خلینا چه ہوا دی طولنا نور جوڑی کی نورانیاتو نرسی دا دو کابر که بطولا رو نوی حتی روایتو کشتا چه دس انسان چه دا حالات کی لوشی پرزگره حالات کی ظاهر کی خموکسو چه خواه رده چور شپیر متی گی پکی خی نا داشه ند دا بدان نا چه خلوشی دیتا خوالی اندور ملیکی ای چه سرگی وغڑاوا سور دسا نظیر لگی گی تو کابر خلاص دے کلاو دے دا بہشت خوشبوئی بعد ما کابر کی ورباد درسی ظاہر کے کابر دے خور دے دا بہشت باغاتو نا یو باغ دے ازکی ای چه کابر یا دا جہنم کڑونا ایوا کڑا دے حفرتون من حفر النار یا دا جہنم کڑونا ایوا کڑا دے یا دا بہشت باغاتونا یو باغ دے پس دا طول مو بانی منحصر دے منی ڈیفینڈ کئی سمو دا کابر سخیل تکو دیو جینا کوشش بکار دے لذا اوس ایدا غی خوف مانا دا وسوش وکوئی صدا خوف مانا سورہ بہترین علیہ السلام صلوات واسے محمد علی محمد پس دا غا خوف مجزون پا باریکی کهو نا خدای پا باریکی چه آجر مزایانش دا سمکڑی دی دا زایانش قدم قدم نے انسان سوچی مثلا مثال دیر کام دا مثال پیغمبر مخبال ویر کرده ده یو کس از غیو مانس که سراؤن وی اویس از غیو مانس کی سی پچی بزن سر ٹولیوی که نبیر ٹولیوی لمانا بر ٹولیوی که نبیر ٹولیوی که پرٹوی وی خزی دیا گوی ٹکرائی ده بزن سر ٹولیوی ویلی چه ازغی کی خاک نشی دا ازغی دا دور ویلی کئی جامو باندی داری کی دا جامو باندی خوف دا خده که بات ده خده یعنی جان ستلت حقیقت کی خوف نمراد ای جان ستل هر اخشینا چاگه ما کابر تا مزیر کی گی ما قیامت کی هر اخشینا دار خوف چاگه ما خود ما نخپاش دیو جینا کوشش دا پکروی تلاش دا پکروی چمو هر خبری تا سوچوی هر جمله تا مسوچوی صدا چه آیا هر قدم تا مسوچوی هر نظیر تا مسوچوی ځکه یای څه مومنت هر شي کې عبرت ده هر قدم کې وته عبرت ده هر ورېدل کې وته عبرت ده هر ویلل کې وته عبرت ده
بیا انسان یو کامل انسان یو هغه الهي انسانونه جوړېدای شي خو د خوف ذرې سره. بیا د خپلې مرتبې دي یوې ته اشاره نن کوم، نوره به انشاءالله بعد والا خطبې کې ذکر کوم، بلې جمعې کې. یو خوف دغه دی چې زه عبادت کوم خو بیا په کور د مو سره ډور وي، زه پرهیزګاره یم بیا مو سره ډور وي. څنګه څه داسې نه وي چې ما عمل قبول نشي. دغه نه ځنه کسان وي ما لمونځ کړی دی، ما زیارت کړی دی، ما شکرخانه کړی دی، ما پلکای عمل کړی دی. دا اول غرور دی، عجب دی، د کې تکبر شته. دا نه تهجد لمونځ وکړي بیا یا ډارېږه چې خدایه تاسو زه قبول یم که نه یم قبول. دا ډور ډېر مهم دی. اولیاء الهي کې دا شی ډېر موجود دی. تهجد وکړه، پرهیزګاره شه، خمسه وکړه، بیا وایه خدایه دا به قبول وي که نه به وي قبول. مثلا امام حسین علیه السلام مثال در کوم، دنیا کې داسې قرباني څوک ورکولی نه شي لکه مولا امام حسین ورکړله. خو یو شاعر د مولا حسین زبان حال دی شان سره بینی چې پروردګاره د 72 قربانۍ او حتی چې د ما سر سجدې کې کېښللو بیا یې زه تا ته یو سوال کوم چې معبوده د ما معشوقه د ما ته راضي شوې؟ د قسم او حیوان ته چې موږ سره ټوله هم و غم دا وي چې خدای دا لمونځ مو وکړو، دا ذکر مو وکړو، ته به قبوله شي. دا خوف ډېر مهم دی. کله دا خوف مو کې راشي بیا کوشش دا کوو چې کومه لمونځ به کړی دا به ستو، کومه روژه به ساتلې یا به ستو. اوس دا جامې دي، ژمې دپاره کوم لباس دی ما واغوستولو، ما به ژمې نه ستي، ما به حیا ستي. خو نه، جامې به زه ساتم، ور نه به ستي، کینچې نه به ستي، ازغیو نه به ستي. جامې تو ستي دي کې څه شک نشته دی، کپڑا تو ستی تو حیا ستی، خو جامو ستله تو باندې هم شه دی واجب و ضروری دی. اندیشان سره دا لمونځ به ما بچوي، دا روژه ما بچوي، دا د حسین زیارت، د حسین مینه، د حسین متام، دا ټوله ما ستي. خو زه بیا ستم چی نه به ستم؟ ریا نه، عجب نه، تکبر نه، زیاړو نه. ځکه پیغمبر زمانه وه دا تاسې بار بار اورېدلی دی، خو یو اورېده حدیث بیا درته یم. پیغمبر یی تاسې چې یو سبحان الله وایئ یکی واره سبحان الله ایدی ایوه سبحان الله په بدله کې تاسو ته خدای هلته بهشت کې ونه درکوي. خدای دنیا ونی نه دی. روایتو کې شته چې یوې پخې یوه سر نه سره روان شي بل سر ته چې په کولو کولو به یوې پخې سیره طی نه کړي. دا یو. دویم دا چې هغه نه سیر هم میلویږي سکون هم میلویږي. دریم داسې دا داسې ونه دی چې جړې علی و د زهرا کور کې دي، شخونه مؤمنانو کورو کې وي. او بل داسې کومې میوې ته د زړه وشي هغه ټایم کې میوې نه هغه ونې نه غواړه، تا ته یې ختلې ضرورت نشته، تکلیف ضرورت نشته. و هغه داسې میوې چې لا رأت عین ولا سمعت اذن، څه نه سترګو لیدلي نه غوږو اورېدلي، دا شی میوه دی د بهشت. دا یوه سبحان الله باندې واونه، بل سبحان الله تو اوس تاسې المنځ کې تسبیح ویلو یا دا اوس ناست یا ذکر ته کوئ 33 سبحان الله 33 باندې 33 وره الحمدلله 34 وره الله اکبر. دوس ګڼه سوره ډېرې شوې. بیا اندوره محل اندوره قصرونه څه یوه قصر په باره کې شته څه 80,000 دسترخوانه یوه محل کې غوړېدلي دي. ځنه کسان به کیدای شي میډیا کې دا واوري تعجب کې به شي 80,000 دسترخوانې مو چېدي، خو یو پلیټ سه سیامړي وکړ نه. دلته ته د بدن سره زندگی کوي، دلته ته یو ګیلاس اوبه وڅښې دویم بیا تو ته خوا نه درکوي. بهشت کې سوچ کوئ، بهشت کې چې څوره خوراک دی هغه یې الوږې بنیاد باندې نه دی. دا ډېره مهمه نکته ده. بهشت کې ته څه شي کې یا اوبه یا شودې یا بګینه خوږو شکل کې چې کوم شی شکل شي هغه یې تندې بنیاد باندې نه دی. بهشت کې نه الوږه شته نه تنده شته. دا الوږه دا تنده یې دغې دنیا حصه دی، هغې دنیا کې نشته. نو بیا دا اوبه چې شته دو بدن خوان برا محسوسوي، ټوله وجود نه یو خوان محسوسوي. نو هغه ته لاس ګیلاس وشي کیا کام دي، زر وشي کیا کام دي. نه ځکه دا 80,000 دسترخوانه د دغې دنیا نگاه سره به نه کسي، دا به بهشت نگاه سره کسي.
او اویا زره رنگو باندې دا طعام مشتمل دی. اویا زره رنگونه. دنیا کې څو رنگونه دي؟ ودي که نه؟ که زیات دي؟ و رنگونه دي. دنیا ټول رنگونه مخله ودي. اما ای بهشت د طعام چې یو دسترخوان باندې اویا زره رنگونه. و داسې خیل ته دي. ځکه ځنه شیونه د بهشت هغه مو سوچ تصور نه بلتر دي. ځکه یې څه بهشت نه سترګو لیدلی دی نه غوږو هغه خوند اورېدلی دی. د څوره څه ته واورې دا صرف الفاظ دي. دا څه قرآن کې رومان ټکی راغلی دی چې بهشت کې به انار وي چې تاسې ذهن کې به دا انار راځي نو دې کې خو ټوکا راځي. دې کې دې بیا پټخي نه لوړول بیا پټخي نه لرې کول بیا خوړلو تکلیف نه صرف مثال ده. اوس یو وړوکی بچی به چی څه پیروي؟ سلام علیکم. خو مثال څه به پیروي کنه. مو ذهنونه ای بهشت مقابله کې وړ دي. دا خدای ایوه وشي مثال ورکوي چې ته دا انار شي ته بهشت والا چې ته دا میوه شي ته بهشت والا چې ته دغه دنیا خوراک چې ته بهشت والا. غرض مې دا چې پیغمبر یې چې دا سبحان الله دا الحمدلله دا تاسو یې دی باندې یوه ونه میوه قصر محل یوه محل کې اویا زره دسترخوان دا ټوله تاسو میلوي. پیغمبر اصحابو ورته خوشحال شول چې یاره اوس ښې مزې متي لکه اوس دلته وایي هر سړی وایي چې شکر دی دا خو ښې ډېرې ونې شولې لاس ورې تسبیح دېش ورې پیغمبر ته ورته وکړه ښې مزې متي خو په یوه شرط چې ورونه ور ونه شوئ د ونې ونه سېځوئ. ویله یا رسول دې ته ور اچوی شي دغه ځای نه د اور څنګه ورسي چې دغه ځای نه یو سبحان الله څه ونه لګېږي دغه طرفه اور راویرسي سېځوایه شي. ویل هغه چې المونځ وکوئ تسبیح وایئ ورسته اوسې ژاړې کوئ ورسته اوسې غیبت کوئ ورسته اوسې تهمات نه کوئ بد عملونه وکوئ. هغه نیک عملونو ته اور چول دي. اوس ما خبرې ته به انشاءالله تاسو سوچ شي څه خوف نه مراد څه څه المونځ مه کو څه خدای سوی خو مه نه وي سبحان الله مو ویله چې ته اور خو مه نه وي ورچولی چې ته خولې نه یوه داسې خبره خو نه وي وتلي چې ما دا ټول عملونه اوسه سوي وي. دا نن په کار د مزرک شو بیدار شو څه ډېرو کسانو کوم عمل نامه دی کله یې څه ویر کي ویل چې هېڅ شی او کې نشته. یا پروردگارا لاس ورې ما حسین زیارت کړی دی دا څه شو دا خو کې نشته ټوله شپه مو حسین ته سیناولی دی هغه شور خراک مه کړی و ادوره خرچې مه کړي ویل هغه اور د ورشولی و هغه د ریا کړي وه هغه د خلکو د ځان خیال و هغه د عجب کړی و المنزل یې د فخر کړی و سجده چې ما غونده سجده ما غونده کس ما غونده پرهیزګار دغه شی اوس ټوله ختم کړل. دغه ډور ډېر مهم دی. څهار وخت په کار دی وډر شو چې خدایه شیطان زرې سره کړي عبادات مو خراب مه کړي. بس دا یا واورئ انشاءالله بیا به آینده هغه کې باندې خبرې کوم. والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون د سوره مومنون 60 نمبر آیات ده. چې خدای څه شی ورکړي دي دوی ته خو کوم حالات کې دي وقلوبهم وجلة اما زړه کې ډار موجود دی چې خدای تو طرف ته روان یو داسې خو نه وي چې سوي لمانځه سره دیر شو غیر قبول شده روژې سره دیر شو ډېر کوشش پکار دی چې دغو شیانو نه ځان ساتله. ما مخکې اته احساس کړی و چې ریا په باره کې شته چې ریا شرک صغیر دی بریښیا نه دا نه وخت کې به دی چې ما لمونځ کړی دی ما سره ریا نه دی کړی. امام پیغمبر نه روایت دی چې دوره خفي دی دا چې لکه څنګه توره شپه توره تیږه تور منګی ونې روانې څه به وکړي ځینې وخت کې ریا دي شو سره عبادت ته اور چول دي. پروردګار نه دعا کو دا ډېر عظیم ورځ دی خدای مو مات ګړه عملونه پروردګار ریا عجب سره